السلام علیکم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په کال کې یو ځل چې کوم دی د ډیم صفای کیږي نو هر کال زمنګ د تحصیل علی د ډیم صفای کیږي زمنګ علی خلکو ته خود دغه ډیم نه نور څه فائدہ نشته ځکه چې بجلی ټوله پنجاب ته ځي خو دغه یو فائدہ ده چې د دې میان چې کوم دی کال کې یو ځل زمنګ د تحصیل علی خلک نسی او ډیر زیات میان وی پدې کې ځکه په بوجو باندې خلک چې کوم دی بیا دینه میان وړي تاسو کتل شي چې ډیم گیټونه چې کوم دی هغه کولاو کړی دي او دا خو نیم زما څومره خیال وي 2 فوټه گیټ چې کوم دی هغه نه دی کولاو کړی دومره زیاته برته چې کوم دی دا فواره ولي ډیر تقریبا 2-3 غنټې لګېدلې وي چې دغه ډیم خالی کېده او ډیر زیات مخلوق چې کوم دی هغه راغلی او دغه ډیم څه تماشې ته راغلی او څه چې کوم دی هغه میانو نیسلو له راغلی کتونکو دغه خوشه چې کوم دی ډیر زیات یخو خو د خلکو د میانو نیسلو چې کومه جذبه وه هغه به زه تاسو ته اخر کې ښیم چې هغوی څنګه طریقې سره چې کوم دی هغه میان نیسلي خوړ چې کله پرېښو نو کته چې څومره علاقه مخکې وچه وه دغه خوړ مخکې وچه هغه چې کوم دی مکمل په اوبو کې ډوب شو او دا لولنۍ اوبه وي کومې چې صفا مخکې بر نه راتلې او بیا چې کومې اخري خټې پرېښې وي هغه به هم زه تاسو ته ښیم دلته د سیکورټي ډېر زیات انتظامات شي ځکه چې یره هم وه چې کوم ماشومان کته د خوړ غاړې ته راشي او بیا هغه چې کوم دی مړمبي کالي چې کوم دی 2 ماشومان یې وړي او هغه بیا دلته یو ملګري چې کوم دی هغه بچ کړي وو تاسو د دغه ډیم د اوبو د فوارې کتلی شئ چې دا یو ګیټ کولاو شوی دی او نیم غورې کولاو شوی دی او څومره پریشر سر چې کوم دی دغه اوبه چې کوم دی دغه ځي په دې کې ډیر زیات میانو خلک په بوجو باندې چې کوم دی میان ونیسله دغه مخلوقات چې کوم دی دا میان ونیسلو لا چې کوم دی کته د ډیم طرف رخ کوي دې نه وروسته به زه تاسو ته ګیټونه هم ښیم چې دا کوم څنګه ګیټونه دي او دا په څه شي باندې بره کېږي په بجلی باندې یا لاسونو باندې دا به درته زه دندې زما ښیم به هغې نه مخکې تاسو دا فوارې چک کوئ چې څومره تیز اوبه راځي هغې نه وروسته زه بیا لاړم دندې دغلته ګیټونه دي په دې سیډو باندې وختم او دا هغه پخواني غارونه به چې ګنه هغه سیسټم کې دوی دا سوري کړي دي او دې کې دندې چې سړی لاړ شي که نه دغه سیډو باندې بره وخیږي نو دغلته بیا ګیټونه لګېدلي دي هغه بیا هیډرالک دي زما څومره خیال دی ځکه چې هغه په بټنو باندې چې کوم دی کته کېږي او بره کېږي بجلی ډیره زیاته غواړي نو دغه د دندې چې موږ رالو مکمل تیاره وه دغه لاندې تاسو کتلی شئ چې دغه ګیټ لګېدلی دی او نیم غونې ګیټ کولاو شوی دی او بار ډیره زیاته تیزه اوبه چې کوم دغه بار ته ځي هائی سپیډ سره چې کوم دی دغه اوبه دی بار ته ولي دې نه مخکې به تاسو دغه نظارې چې کوم دي دا په دغه انداز کې نه یې کتلي دا زموږ د لیبړګرام تحصیل علی ډیم دی چې دا 121 میګاواټ بجلی پیدا کوي خو د علی خلک صرف تماشې له دلته راځي او صرف میانو نیسلو له راځي نور په دې ډیم کې د دوی هیڅ قسمه حق چې کوم دی هغه نشته کتونکو دا ولاګ ډېر زیات اوږد دی تقریبا 6 منټه دی دغه ډیم چې کوم دی تقریبا 4 غنټې اغستې وي دی کوم اوبه چې کومې خالي کېدي دلته ډېر زیاتو ملګرو چې کوم دی جال پکې هم غورځوه یخ هم ډېر زیاتو خو خلکو یخ ته نه کتلل ځکه میان په دې ډیم کې ډېر زیات وي که نه نو دا اخري لمحاتو چې کله کوم ټایم د چې الله یې چې کوم دی هغه په کته ځي دغه ټایم چې کوم دی تاسو کتلی شئ چې بر نه لایو پرېښو ډېر زیات تیزی سره چې کوم دی هغه اوبه را روانې دي او دا مکمل چې کوم دی دا خټه ده دې نه وروسته بیا موږ دې طرف ته رالو دې طرف ته کوم مخکې چې سوریه واخلې او دې نه به اوبه بایدلې دا اوس ایکسپایر کړی دی بیخي بند کړی دی دا څه قسمه کار کې نه راځي او دې خوا چې کوم دی خلک انتظار کې ناست دی چې څه ټایم به دا خوړ بیخي وچیږي او موږ به لکه میان نیسو ډیر زیات میان خلکو نیسلی په بوجو باندې میان نیسلی کو هغه کسانو میان نیسلی کوم کسانو چې ځان لون کړي وو او دغه ډنډو منځ ته تیري وو ځکه چې میان بیا په دغه خټو کې چې کوم دی دا ړانده شي او بیا خلک په بوجو باندې نیسي او ته بیا ښکاري نه نو پولیس چې کوم دی هغه هم ډېر زیات تعداد کې راغلي ځکه چې څه قسمه پته هم نه لګېده کوم ټایم اوبه زیاتې شي او دغه د ماشومان د خوړ سیند د خوړ غاړې ته نو بیا څه قسمه حادثه هم کېدی شي ځکه کال دوه مخکې دغسې یو حادثه شوې وه دې حوالدار سره اوږده لخته وروره د یو وړوکي هم کته نه پرېښو لختې سره به یې وه او برته به یې راویسته ټولو ملګرو چې کوم دی جالۍ راوړې وې ډېرې زیاتې موږ خو دغسې تلي او بیا وروسته زه ډېر زیات لون شوم ځکه زه ما وي چې د دغه رغې غونې ځای دی ما چې خپه کته کړه جو مکمل پکې ډوب شوم ټول ګنده شوی وم هر څه
جیب کې چې څومره سامان هغه ټول ګنده شي هغې نه وروسته خوړ چې کله کم شو ملګرو دغه جالی به کته کولې وروره میان به پکې نیسل نو ما یو ملګري نه جالی اخیستې وه څه خواري مې کوله خو زما په قسمت کې اورې میان نه څه دغه پورې غاړې ته رالمه راپورې غاړې ته رالمه څه د خواري مې وکړه خو بس میان نه وه دغه خلک چې کوم دی حشر نشر چې کوم دی لګیا و څه دې ډنډونو کې پورې چتلي وو هغه خلکو په بوجو باندې میان چې کوم دی هغه نیسلي دي دې خوا چې کوم کسان ولاړ وو هغوی یکه دوکه میان نیسلي دي 2 کیلو 3 کیلو خو پورې په دې ډنډه کې چې کوم کسان تللی دي دوی ډېر زیات میان نیسلي دي ډېر زیات میان چې کوم دي دغه دوی نیسلي دي دې نه وروسته زه دې خوا رالم وقار ته ما چې تره موبایل ونیسه ویډیوګانې جوړوه نه چا یخته په دې کې کتلله او نه چا دا وي چې کپړې ګنده کېږي وروره یو غوبل و دا تاسو کتلی شئ چې خټو سره خلک ډک شوی دی ځکه دا میان چې کوم دی دا بیا لایو کې بس اوشي د تقریبا یو 10 کیلو میان چې کوم دی دې ځوان به نیسلي دا تاسو کتلی شئ او ډېر غټ غټ میان پکې هم راتلله چې دا وګوره د کوټونو سره ورته خلکو ټوپونه ولې ما ته وګوره زه نیم خټو چې کوم دی هغه لړلی شیم بله ویډیو چې کوم دی هغه به فل 4K کې به زه اپلوډ کوم ټیک ټاک ته او فیسبوک ته وړکي پیج ته ځکه هغه ما د ټیک ټاک وزن جوړه کړې ده نو هغه ډېره زیاته صفا ده او ډېر واضحه پکې ښکاري ډېره مزه هم کوي ډېره